حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. د ورکوټي اختر په ورځ باندې د روزې د اختتام یو خوشحالي مناوولی شي. دا د اختر ورځ راتلل د دې مقصد رب العالمین ذکر کړی دی ولعلکم تشکرون چې تاسو شکریا ادا کړئ. د رمضان شریف مبارک میاش تیر شولا او ټول میاش کې مسلمان وخت په وخت د رب العالمین عبادتونه کړي دي. دروازي وي که د شپې وي، په ناستی که په ولاړه وي، په هر حالت کې مسلمان د رمضان شریف دا میاش ښکلې تیره کړې ده، په عباداتو کې تیره کړې ده. بیا د هغه عبادتونه کم چې په رمضان شریف کې کیږي چې یو د رمضان شریف فرضي روزه ده، بل د شپې د رمضان شریف سنت مؤکد تراوی دي، هغه ختم شي او د شوال اولنې تاریخ شروع شي، یعنی یوم عید الفطر ورځ د ورکوټي اختر مسلمان ته ورعطا شي. نو دغه ورځ د عید الفطر دا د اجرت او د بدلی ورځ ده، د اجر ورځ ده چې مسلمان ته د اختر په ورځ باندې د دې د کړه اعمالو صلا او بدله ملو شي. الله رب العالمین مسلمان ته د اختر په ورځ باندې بخنه کوي او مغفرت کوي. انسان چې کله د اختر په ورځ د اختر منزل راوځي، نو د اختر د مونځ په وخت کې فرشتو ته الله فرمایي وای د هغه مزدور بس بدلوي چې کم مزدور د خپل مالک په حکم داغه حکم سر ته ورسي محنت وکي. نو فرشتي الله رب العالمین ته فرمایي پروردگارا چې بنده محنت او مزدوری وکي نو اغلا د مالک د طرف نه پورا اجر او بدله ورکولی شي، مزدوری وته بر وخت ورکولی شي. رب العالمین فرشتو ته وی خزه تاسو گواه اوسه زما دی بندیانو زما په حکم باندې د رمضان شریف روزي اونې وی ټول میاشي روزوا، نن تاسو گواه اوسه دا ټول می او بخل معاف میکړل. دی به د عیدګانه په داسې حال کې خپل کورونو ته واپس شي چې دوی سره یو ګناه به هم نه، دا به ټول په ټول د ګناهونو نه پاک وي. نو معلومه شوا چې د رمضان شریف په آخره بیا د شوال د میاشتې اولنی تاریخ باندې یوم عید الفطر وی او په عید الفطر کې عام مغفرت او بخنه کیږي. خو د اختر په ورځ باندې چې بندا لغویات اونکی گناهونو ناروا اونکی، نو بیا رب العالمین د ته ډیر سور کوي او کنه دی غافل شو نو د رمضان شریف هغه عبادتونه هم ضایع کیږي. د رمضان شریف دا میاش دا د انسان د پاره د ټریننګ میاش دا، د تربیت میاش دا. یو بنده ته الله رب العالمین حکم وکي چې د رمضان شریف دا میاش د پدې کې به حلال سيزونه هم نه استعماله، مثلا خوړل سکل دا حلال دی، د دین بزان ساته نه د صبح صادق نه تر د غروب آفتاب پورې د منځمانه کې وختونه د کې د باندې حلال سيزونه هم حرام شي، خوراک وته پروتي دی وته خو اوږي دی اغه ته ګوري خلاص کینا، مشروب مخه ته پروت دی خطګي دی هغه مشروب خله ته کینا،
دا یو ټریننګ دی، یو تربیت دی. نو رمضان شریف کې دغه تربیت دا مسلمان بنده واخلي، باقی 11 میاشتو کې حلال معقولات او مشروبات د ته اجازت وشي، د پاره آزاد شي، دغه پابندي پورته شي، صرف د حرامو نه پابندي ولګي چې د رمضان په میاشت کې تا صرف حلال او حرام ټولو نه د ځان ساتو. اوس د اختر شورو خوشحالي د تراغلله، نه اوس به ته د صرف د حرامو نه ځان ساتې، حلال چې سدي ټول تا د پاره حلال او جایز دی استعمالوا. نو د رمضان شریف دا میاشت دا د تربیت او د ټریننګ دا، پدې کې مسلمان د حلالو نه ځان ساتلی، بیا د اختر نه پس کم از کم د حرامو نه به ځان ساتي. دا د رمضان شریف د روزو مقصد او مطلب دی. بیا د رمضان شریف اخره کې د رمضان شریف عبادتونه ضایع کول نه دي پکار، بلکې د دې د قبلېدو سوال پکار دی. زمونږ د ښکلي صحابه کرامو چې کم ملګري هغې ته تابعین ویلی شي، نو په هغې کې یو تابعی تیر شوی دی ابن الفضل رحمت الله علیه. نو ابن الفضل رحمت الله علیه هغه به د رمضان شریف د راتلو نه شپږ میاشتې مخکې دعا د رمضان شریف شروع کړه، یا الله دونه جون راکړي چې د رمضان شریف میاشت راشي. او چې بیا به اختر شو، رمضان شریف به ختم شو، لکه دا پرون رمضان شریف ختم او نن د اختر ړومبی ورځ ده، نو بیا راتلونکې شپږ میاشتې مسلسل د رمضان شریف د عباداتو د قبولیت دعا به کوله. نو ګویا چې ټول کال به د رمضان شریف په حق کې د دعا کوله. نو ابن الفضل رحمت الله علیه بس دعا کوله. نو کتاب لیکلی روایت اور راغشتی دی، کانو یدعون الله 6 اشهر، شپږ میاشتې به دعا کوله، ان یبلغهم رمضان، چې مونږ رمضان شریف ته ورسو. د رمضان نه شپږ میاشتې مخکې به دعا کوله چې دونه جون را لراکې چې زه رمضان شریف ته ورسم. ثم يدعونه 6 اشهر ان يتقبله منهم، بیا به د اختر نه پس یعنی د رمضان نه پس شپږ میاشتې مسلسل دعا غوښتله چې دونه زندگی را لرا کې چې زه د روزې د قبولیت دعا کوم چې دا دعا مې قبول شي او د روزې عبادت مقبول وګرځي. نو د رمضان شریف نه شپږ میاشتې مخکې د راتلو دعا به کوله، او شپږ میاشتې پس بیا به د قبلېدو دعا کوله چې په روژه کې کم اعمال صالحه مې کړي دي چې هغه نه قبول هم شي، چې ته په مخې روانه چي مردود یې ونه ګرځئ راله. نو د رمضان شریف د میاشتې اختتام دا د اختر مبارک ورځ وي، او په دې کې بیا د الله نه غفلت نه دی پکار. دیزه کې یو اهم مسله ستاسو خدمت کې پیش کم. سرسایه ورکول دا واجب وي په صاحب نصاب خلکو باندې. کم خلک چې مالدار دي په هغې باندې سرسایه ورکول واجب دي، او دغه مالدار خلک به پلار به د خپلو نابالغه بچو سرسایه ورکي او خپل سرسایه به هم ورکي. زنانه مالدار ده، نو د خاون په ذمه د زنانه سرسایه نشته، ښځه به خپل سرسایه په خپله ورکي، او که خاون ورسره احسان کوي نو بالکل اودي کی د بیبي د طرف نه سرسایه د خاون ورکي، نو په دې کې هیڅ قباحت نشته، بلکې دا ښه خبره ده چې بیبي د پاره د خاون فکرمندو او د بیبي سرسایه ادا کړه، خو شرط به پکې دی چې دا خاون به خپلې بیبي ته وایي چې ستا سرسایه زه ورکوم. وته د صرف یاداش کې راولي، نو بیا که سرسایه خاوند د خپل ښځې د طرف نه ورکړه نو هم جایز د سرسایه او شولا. او کوم چې غریبانان خلک دی هغه صاحب نصاب نه دی، نو هغوی له به سرسایه ورکې، او دغه غریبانانو باندې خپل سرسایه په خپل باندې لازم نه ده، نه پې د نابالغه بچو سرسایه شته. دغه غریبانان د غربت په وجه باندې معاف دي، دوی ته دا حکم نه دی چې ته هم سرسایه ورکې. غریب بنده باندې سرسایه واجب نه ده، نه خپله او نه د نابالغه بچو. اهم مسله دا ده چې نن د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکول دا د هر مسلمان شانو چې کوم صاحب نصابو هغه له پکارو مناسب وا
چې د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکړې وه او که یو بنده د هغه سرسایه په وخت باندې ورنه کړله نو د باندې اوس دا سرسایه قرض ده. د وخت نه مخکې ورکول د دې ډیر ثواب او د وخت تیرېدو نه بعد ورکول صرف غاړه پیزادیږي او د دې مثال د ادا او د قضا مانځه دی لکه د ماسپښین د مونځ وخت راغی او په وخت د وکړو څونه ثواب به وشي او که نه د ماسپښین د مانځه وخت راغی ته غافل وي اوده وي یا څه کې مشغول وي او مونځ د نه قضا شو مازدیګر ټیم شو اوس یې قضا کې نو د هغې به څونه ثوابي نو د قضا ثواب نه صرف غاړه پیزادیږي او په وخت باندې مونږ کول د هغې ثوابونه هم کېږي غاړم ازادیږي. او همدغه مثال د سرسایې هم دی چې په خپل وخت دې ورکړله نو ډیر ثواب مو شو غاړه ازاده شوه او که وخت د نه تیر شو نو اوس د قضا مونځ مثال دی خامخا به کې دا درته معاف کېږي نه که دا تا ورځې ایساره کړه 2 ورځې میاشت 2 میاشتې کال دې ایساره کړه نو هم په تا باندې دا قضا ده او چې کله ادا کې صرف غاړه به دې ازاده شي د دې برکت یا ثواب به درته نه میلاویږي. او بیا هم سرسایه که چاته پاتې نو غاړه دې ازاده کی او سرسایه دې بر وخت ادا کی دا دې په ذمه نه پرېږدي ځکه تا ته پته ده چې ما سرسایه نه ورکړې ته خو به سرسایه ورنه کې خو که مرګې راغی بل چاته به پتم نی دا به د ګناه قبر ته وړي حشر ته وړي نو د دې ګناه به بیا هلته ته جواب دی یې الله به د دې تپوس کوي. د رمضان شریف میاشت تېره شوې ده نن مبارکه د اختر ورځ ده. په دې ورځ کې به مونږ د روجو د عبادتونو د قبولیت سوال کوو. مولانا رومی رحمت الله علیه هغې یو واقعه بیان کړې ده. و یو بنده و بغداد سره خوا کې یو بانډه و په هغې کې اوسېده ډېر غریب و. نو د بغداد چې کوم بادشاه و هغه بادشاه ډېر سخي زړه والا و ډېر نرم دل و. هغه بادشاه له چې بچا څه تحفه راوړله نو بادشاه به بیا دغه تحفه راوړونکې بنده خالی لاسونه نه پرېښو خامخا څه انعام به یې وله په بدل کې ورکو د چا احسان به یې نه اخیسته څه بدله به یې ورکوله. نو بغداد سره خوا کې داسې لرې یو علاقه و بانډه و دیهاتو هغې کې یو غریب بنده د خپلې غریبۍ نه تنګ راغی او دا سوچ یې وکړو چې زه به لاړ شم باچا له به څه تحفه یوسمه نو هغه کیدی شي ما له څه راکړي انعام نو په هغې به زما دا نیستي غوسه شي. نو ښځې سره صلاح کوله چې باچا له زم څه تحفه وله وړل غواړم خو ته راته ووایه څه وله وړل پکار دی ما سره خو دونه څه نشته چې والم او باچا له یوسم. نو ښځې ورته وی چې تا ته خو پته ده چې زمونږ د کوی اوبه رڼې دي شفاف دي او ډېرې خوږې دي خوندورې دي نو دا اوبه به باچا چې ته په خپله باچاهۍ کې نه لیدلې نو دا اوبه وله یوسه نو که دا اوبه یې وڅښلې خوښې شوې دونه غټ انعام به درکړي چې بیا به ته چتم سوال ته ضرورت دی رانشي. دغه غریب بنده ډیر خوشاله شو چې دا خو دی بیبي ما ته ښه صلاح او مشوره راکړه زر یې منګي راډک کو اوس د منګي د پاسه یې برغولې ایښوده هغه برغولې به تې پروزي را پروزي نو اوړه یې راواغېستل د منګي د غړۍ نه یې تو کړل د پاسه یې پې برغولې کېښوده چې د دې منګي نه اوبه په سر منګي پروتي چې دا اوبه چپونه وی توی نشي محفوظ باچا ته ورسي. دې غریب سړی دغه اوبه راغشتي د منګي کې او په سر یې ایښي دي او څه ډېرې ورځې مسلسل سفر او مزل یې کړی دی او چې کله بغداد کې د بادشاه دربار ته ورسېده هغه بادشاه ته دربار کې حاضر شو نو بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت تعالی ما یو ناشنا تحفه راوړې ده. بادشاه ورته وایي څه دې راوړي دي نو دې غریب بنده د سر نه هغه منګې راکوز کو او برغولې ترې لر کوي صاحبه داسې اوبه مې دله راوړي چې په خپله باچاهۍ کې به تا چاته بلکل نه لیدلې چې د هغه اوبو نه سر لرې که نو هغه اوبه تروې شوې او څښا شوې وې ځکه څو ورځې یو شان مسلسل په دغه منګي باندې سر بند نو دوب شوې وې څښا شوې وې نو تریو بین ترې روان شو هغه بدبویي په ټول
محل کې خواره شو او باچا بیا هم دا بدبوئی نظر انداز کړه چې دې بنده تحفه راوړې ده، نو دا د تحفې بې قدري ده چې زه اوس د ته ردې بدې ووایم. باچا دغه بدبوئی نظر انداز کړه او به یو وزیر له ورکړي دا بار غلی شان د سترګو نه پناه یو څه واړه او بیا باچا دته دی او بچ چا راوړی دته انعام ورکو. نو باچا وزیر ته حکم کوي دا منګي ورلټول د درهم او د دینارو د سرو د سپینو روپو ډکا یا اشرفه پکې واچو ټول منګي تر خلې پورې د پیسو ول ډک او بیا د باچا خپل وزیر ته وی چې د دریای دجله په غاړه دا غریب چې راغله تحفه وروړه دی او باسو چکر ورک چې دته پته ولګي چې زما د محل په خوا کې دریای دجله غوندې خپل پاک صفا شفاف او خوږی وبېږي. دغه بنده د خپل دغه وزیر سره لاس نیولی او د دریای دجلې غاړې له چې ورغې دا اوبه ډېرې رڼا کې وي ډېرې په نظر ښکلې ښکارېدې. نو دغه وزیر ته دا غریب بنده وی چې دا لا څنګه دریاب دی دا خو ډېرې ښکلې اوبه ښکاري. نو وزیر ورته وی لاس ورښکته که یو چونګ اوبه خولې ته که نو خوند به هم درته پته ولګي. کله چې د غریب بنده یو چونګ راډک که خولې ته اوبه واچولې دومره خوند یې ورکه چې په خپل گویا شو چې ما خو باچا سلامت لکه مې اوبه راوړې وې نو اخو اسم ډېرې خوږې نه وې خو بیا څښا شوې وې سور ورځې پې تېرې شوې وې د هغې بدبویي په محل کې خوره شوه. د هغې باوجود د دغې بادشاه دونه لوی زړه دی چې ماله یې زما د تحفې بې قدري ونه کړه او د هغې انعام یې دونه راکړه چې غونډ منګې راته د اشرفو ډک کړه. مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي وای دغه انسان مثال عمده سي دی لکه چې بنده خپل ښکلي عملونه الله ته پیش کی او زمون ښکلي عملونه د الله د شان مطابق نه دي لکه دغه منګي کې څښاشي وي او بچي وي خو بیا هم انسان په خلوص سره دغه اوبه پیش کړي دي نو انعام خامخا وته د بادشاه د طرف نه ملو شو. نو دا بنده مسلمان د رمضان شریف ټول عبادتونه یې کړي دي د خپل وس مطابق په خلوص سره کړي دي خو بیا هم دغه عبادتونو کې کمې کوتاهي شوې ده دا د الله دربار ته د لیږلو قابل نه دي. خو د هغې باوجود د الله شان ته وګوره الله رب العالمین شاهنشاه دی د بادشاهانو بادشاه دی احکم الحاکمین دی چې بنده ورته دا ټوټه پوټه او نیمګړې ګنده اعمال ورمخکې کی دا کمزوري عملونه ورمخکې کی نو بیا هم د دغه اعمالو په بدله کې اگر چې د الله پاک د شان مطابق نه دی خو بیا هم د انسان د خلوص ته وګوري او په بدله کې ورله دومره لوی انعامات ورکی چې ډېر نعمتونه مولا ورکی مغفرت مولا وکي او د اختر پر ټول ګناهونه ورته معاف کی. نو دا د الله رب العالمین شان کریمی دی چې الله ډېر مهربان دی. زمونږ دغه کمزوري عملونه چې هغه مونږ په خپل نه خوښو چې دا عمل دومره ښه دی دومره بهتر دی مونږ داسې عمل نه دی کړی چې مونږ به په خپل فخر وکړی شو. زمونږ عمل مونږ ته معلوم ډېر کمزوري دی او بیا هم الله رب العالمین ته عاجزی کو چې یا الله ز بنده یم زما د بندګۍ مطابق ما دغه عبادت کولی شو زیاتی ستا شان سره لایق عبادت زمونږ د وس کار نه دی. نو الله رب العالمین د رمضان شریف ټول اعمال صالحه که فرایض او واجبات او سنن وی هغه ټول دی الله رب العالمین قبول و منظور وګرځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.